بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول ملک کې د یو غم سما ده. 80 کسان هغه د وخت کې لاپته دي او تقریبا 25-26 کسان چې دي د هغې باډیانې میلاو شوې په ګل پلازه کې کراچۍ کې. یو ډېره غټه سانحه وشوه. دې وخت کې صرف په دې خبره روانه ده چې زه ذموار نه یم، فلانکي ذموار دی او ډنګري ذموار دی. یو حکمران خپله ذمواري نه لي چې موږ په کراچۍ کې څه کړي دي. دا خبره د انسانیت ده، دا خبره زمونږ د ملک ته، دا خبره زمونږ د ملک ته ادارو ده. دې وخت کې یو ډېر غټ بحث سٹارټ دی. هغه بحث دا دی چې په ملک کې 18 سال نه چې کم ماشومان دي نو هغوی ته یا د 18 نه 25 پورې دي ته د ووټ ورکولو حق نه دی حاصل، ځکه چې دا هغه عمره میچور نه دي. د دې خپله میچورټي لیول څه دی؟ دلته کې څه د پاسه 100 کسان مري او د هغوی پته نه لګي. 80 کسان غیب دي، د هغوی پته نه لګي. فایر بریګیډ ګاډي راځي، اوبه پکې نشته، دې ته دا پته نه لګي. دې ته دا پته نشته چې دلته کې آفت راشي موږ به هغې سره مقابله څنګه کوو. فنډونه راځي غیبېږي او بیا چې یو انسان مړ شي 1 کروڑ روپۍ وله ورکه، خبره ختمه. د هغه د ژوند قیمت 1 کروڑ روپۍ و. د هغه فیملی، د هغه خاندان، لکه په دې ملک کې به آخر کېږي څه. یو ناوې چې هغه شاپینګ له دلته راغلې وه، هغه د هغې نه پس غیبه ده. هغې سره 4-5 رشته دارانو ټول غیب دي. خلکو ویډیوګانې جوړې کړي دي، چغې وهي چې موږ دلته نه وباسئ، موږ دلته نه ریسکیو کوئ. خو ریسکیو والو سره هم هغومره اکوپمنټس نه وو، اوبه نه وې، هغومره دې سره انتظامات نه وو. خو زه صرف دا یو خبره کوم چې زموږ د ملک د تباهۍ غټ ذموار زموږ حکمرانان دي، ځکه چې هغه زموږ عوام ته د عوام په نظر باندې بالکل نه ګوري. کیدای شي تاسو ما سره اتفاق نه کوئ، خو دلته چې 100 کسان مړه کېږي او د هغوی دپاره موږ اواز نه اوچتو، نو دا موږ بې حسي کوو.